اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. د چاراندام مسائل تاسو بیگا د روا او د ناروا د فرض او د واجب او د سنت او د مستحب او د مباح د حرام او د مکروه تحریمی او مکروه تنزیهی او مفسد بیان کړ. نن دا خبر یاد ساتئ چې په چاراندام کې سلور فرض دي. څوک چاراندام کوي نو سلور سيزونه پکې فرض دي. په دې سلورو سيزونو کې چې یو باندې چا عمل ونک نو د چاراندام نه کېږي. دې ته فرضم وي او دې ته ارکانم وي. پہلا نمبر مخ وینځل په چاراندام کې فرض دي. نو په مخ وینځلو کې دو خبرو ته خیال کوئ. یو خبره دا چې وینځل څه ته وایي. دویم نمبر خبره دا چې دا د مخ د وینځلو حد څه دی. نو پہلا نمبر خبره وینځل څه ته وایي. نو د فقهاو پکې اختلاف دی خو مفتا به قول زمونږ استاسو د مسلک دا دی چې وینځل دی ته وایي ته چې کوم اندام وینځي چې پاغې د پاسه اوبه روانې شي او لاندې ته یو ساس کې یا دو ساس کې توی شي. کوم اندام چې وینځي چې پاغې اوبه روانې شي د پاسه پې اوبه یېږي او بیا هغه اوبه چې ستا د بدن نه جدا کېږي چې یو ساس کې یا دو ساس کې په ځمکه پروزي دې ته اینځل وایي. او که په ځمکه پرې نه وته نو دا اینځل نه دي. یا تا پې لوند لاس راخ که دا اینځل نه دي. دا به انشاءالله وروسته ووایو. لوند لاس راخکل په هغه اندام چې د کم مونږ او تاسو د وینځلو اراده کړې د وینځلې پکار دي. لاس راخکل په لوند دا مستحب دي. نو وینځل دی ته وایي چې کم اندام وینځي چې د هغې د پاسه اوبه روانې شي او دا اوبه کله د اندام نه جدا کېږي چې یو ساس کې یا دو ساس کې دا په ځمکه پروزي دی ته اینځل وایي. دویم نمبر د مخ د اینځلو حد څه دی. نو یو د مخ د اوږدوالي حد دی او بل د پلنوالي دی. دې مخامخ داسې دی ته دې پوزې سره برابر دی ته اوږدوالی وایي او د دوو غوږونو ترمنځ دې ته پلنوالی وایي. نو د اوږدوالي حد دا دی دا کم ځای نه چې دا ویښته راټوکېږي او شین شوي دي کم ځای نه چې ویښته زرغون شوي دي د دې د بیخ نه واله د دې ځای نه دا چې کم ځای کې دا ډوکی دی
کم باندې چې غاښونه فټ دي دا لاندې اډوکې د دې نه د ښکته ځای پورې معنا دا اډوکې پکې شامل دی لاندې ځای پکې شامل نه دی دې اډوکې پورې د دې نه د لاندې حصې پورې دا د مخ د اوږدوالي اندازه ده خو ډېر خلک داسې چې د هغې په تندو باندې ویښته نه نو بیا به څنګه معلومو اصل کې چې سړی تندې په ځمکه کیږدي څومره اندازه تندې چې د په ځمکه باندې راځي که نه نو دومره اندازه تندي باندې ویښته نه وي نو که د یو انسان ویښته نه وي نو د تندې په ځمکه کیږدي څومره اندازه د تندي چې په ځمکه لګېده دقې اندازه ده مونږ او تاسو چې کله تندې لګو په ځمکه باندې نو دا د ویښتو ځای هم نه لګېږي هغه ځای په ځمکه لګي چې کم باندې ویښته نه وي نو که د چا ویښته وي او که نه وي خو دقې اندازې نه به دا وینځل شروع کوي او د دې ځنې لاندې حصې پورې د اوږدوالي اندازه ده د پلنوالي اندازه دا ده دا چې د غوږونو کې چې کم کې زنانه والی اچوي دې ته د غوږونو نرمي وایي د دې نرمۍ نه واله ته دې بل غوږ نرمۍ کوي دا اندازه د پلنوالي ده غوږونه پکې داخل نه دي دا نرمي پکې داخل نه دي خو د دې ځای نه واله تر دې ځای پورې نو دې د پلنوالي اندازه ده نو د مخ وینځل پکې فرض دي دویم نمبر فرض په چاراندام کې هغه دواړه لاسونه وینځل فرض دي دواړه لاسونه قرآن کریم کې د یو لاس خبره ده او د یوې خپې خبره ده الله فرمایي وایدیکم الی المرافق یا زما بندگانو تاسو لاسونه وینځئ هر یو د تاسو نه خپل لاس وینځي سره د سنګلو دا به دې کې علمی بحث ته چې کله جمع په جمع داخله شي تقسیم د احاد په احاد فایده کوي تقسیم د افراد په افراد پیدا کوي خلاصه دا ده چې الله وی زما بندگانو هر یو د استاسو خپل لاس وینځي نو قرآن کریم یو لاس ذکر کړي داس یو وخت په ذکر کړي دا نو یو لاس وینځل او یو وخت په وینځل دا د قرآن کریم په آیت ثابت دي خودی کې دا تعین نشته چې دا خې لاس یادای او که خیخ په یادای که ګس لاس یادای که ګسخ په یادای نو دا دویم لاس یا دویم خپا دا په اجماع د علماء فرض شوی دا بعض علماء وی د قرآن کریم په دلالت النص ثابت شوی دا او بعض علماء وی په حدیث مشهور باندې ثابت ده بہرحال دا یو خپا او یو لاس دا په قرآن کریم ثابت دي او دا دویم لاس او دویم خپم فرض ده خدا په قرآن ثابت نه دي دا په اجماع د علماء ثابت دي نو په دا یو لاس او یو خپا په یو قسمه دلیل ثابت ده دا بل لاس او بل خپا دا په بل قسم دلیل ثابت ده د دې وجه نه موږ او تاسو وایو چاراندام کې سلور فرض دي او حالان کې دا خو جوړیږي شپږ یو مخ وینځل دو لاسونه نو درې دو خپې نو پنځه یو د سر مسا نو شپږ جوړیږي خو شپږ خو موږ او تاسو سلور وایو او کتابونه هم سلور ذکر کوي دا سلور چې وای کنه نو دا هغه فرض یادای چې کم په قرآن ثابتي
او په قران کریم خو یو لاس او یو خپ ثابت ده نو سلور شو او دا دویم لاس او دا دویم خپ چې ده چونکه دا د دې د ثبوت دلیل جدا ده نو ځکه پکې نشماري نو سلور وای بهرحال دواړه لاسونه وینځل فرض دي اگر که په اثبات د دلیل کې فرق دی یو په یو دلیل ثابت دی بل په بل دلیل خو دواړه لاسونه وینځل فرض دي د لاسونو حد څه دی اصل کې لاس څه ته وایي د دې ګوتو د سرونو نه واله د دې ترخه پورې دې ټولو ته لاس وایي مونږ او تاسو چې کله درزو خورو او دا زم خوږ شي دا مټه نو څه وایو لاس مې خوږ دی نو دې تم لاس وایي دا بره دې مټې ته د دې ګوتو سرونو نه واله تر دې ترخه پورې دا ټول لاس دی نو شریعت او اسلام نه قربان که مونږ او تاسو دې ترخه پورې وینځلې نو ګرانه نه وه نو شریعت کې خو توسع د اسانتیا ده نو مونږ او تاسو ته حکم دا دی چې دا لاسونه به وینځو خو د دې سنګلو سره دا چې کوم جوړ دی نو دا به مو سره وینځي نو دواړه لاسونه وینځل سره د سنګل او د انځلو هغه معنا د نه یې نشي چې انځل دی ته وایي چې په هر اندام اوبه روانې شي او بیا د اندام نه جدا شي یو ساس کې یا دوه ساس کې په ځمکه پروزي دریم نمبر فرض په چار اندام کې د سر مسح ده د سر مسح خو سر خو ټول تم و یو نیم تم وای نو دا ټول سر مسح فرض ده کنه د نیمو یا د سلورمه نو سلورمه عیسی مسح فرض ده سلورمه عیسی سر چې په چار تقسیم کې نو یو حصہ باندې بخامخا مسح کې دا ضروری ده او د ټول سر مسح بیا مستحب ده بعض علماء د سلورمه مسح تعین د دې تندی په اندازه کړي دا سر چې په چار تقسیم کې نو یو حصے د دې تندی سره برابرې نو په اندازه د دې تندی باندې اوس سلورم ایسه خو دې سټ کېم سلورم ایسه جوړیږي کی طرف کېم جوړیږي ګس طرف کېم جوړیږي مخ کې طرف هم جوړیږي نو موږ او تاسو به دا مسه کم طرف تکو نو دا به ان شاء الله سنتو کې درته وایم چې دا سلورم عیسی مخ کی طرف ته خاص کول دا سنت دی نو سلورم عیسی سر مسح شدا هغه فرض ده خو د مخ او د لاسونو او د مسح په منځ کې فرق دا دی چې مخ بدرې کرته وینځو لاسونه بدرې کرته وینځو خو د سر مسح به یو ځل کې ځکه ته چې بار بار لاس لمده او په سر راکاږي نو دا خو وینځل شو نو زمونږ استاسو مسلک دا دی چې یو ځل به په سر باندې لاس راخ کې بس او بیا ورته بیا مستحبو کې چل خیم چې ټول سر مسح کوئ نو څنګه به کوئ نو مخ کې طرف داسې دومره اندازه چې سلورم ایسه برابر شي دا مسح که چا پټکې په سري نو کوزایي به ډېر خلک داسې کوي سر مسحو کې نو پټکې داسې کی دا غلطه ده کم از کم چې د دریو ګوتو په اندازه باندې ستا په دې سر کې ښودلی شي دا خو ته دا لاندې اړخ راکاږې نو دې سره خو څلور دا درې ګوتې اندازه برابره نه شوه نو طریقه دا ده چې کم از کم ستا دا د لاس دا درې ګوتې ستا په دې سر باندې ولګي او که ته داسې کې نو ټیک د دا نورې ګوتې خو ستا په ټوپۍ رالې صرف ستا د دې لاس لاندې حصه راله نو دا خو د یو ګوتې اندازه ده د دریو ګوتو اندازه خو نه ده نو بیا ستا د سر مسح نه کېږي دا پکې ضروري ده چې ستا د لاس درې ګوتو اندازه به ستا په دې سر باندې راځي اکثر زنانه چې مسح کوي نو په سر باندې لوپټه پرته نو هغه لوپټه داسې راوالي په دوه ګوتې اوچته کړي نو دا د لاس دا لاندې حصه په دې سر باندې راکړه واپس یې واچوي په سر باندې نو په دې مسح نه کېږي او یو خبره ده د دې چې په دې لاس کې کومه لوپټه نیولې ده که دا دومره نری وه چې د دې د ګوتو د
د لاسونو د دې ګوتو نه دا لوندواله د لوپټې لاندې ویښتو ته ورسېده او هغه د دریو ګوتو په اندازه باندې ویښته لامده شو نو بیا خیر دی نو داسې به نه کوي بلکې ټوپۍ به لرې کوي دغه رنګې لوپټه به لرې کوي نو درې کم از کم چې د خپل لاس درې ګوتو اندازه د دې په دې سر باندې ولګي دا فرض ده او که داسې ونه شي بیا ګورې د سر مسه نه کیږي که چا نکریزې لګولي دا برته انشاءالله مسایلو کې هم وایم نکریزې لګولي او ویښته په نکریزو بند کړي او په هغې د سر مسه کوي نو نه کیږي شرط دا دی چې په ویښتو به مسه کوي که یو سړي چاراندام وکړو په ویښتو یې مسه وکړه او بیا لاړه په نهي باندې ویښته وغورځول نو دوباره مسه به شتې که نه نو نه بس دغه مسه کافي ده یا فرضاً لاسونه یې وینځل چاراندام یې وکړو بیا نوکان کټ کړه نو بیا به دوباره چاراندام کوي که نه نو نه یې سر مکمل وخورایا نو دوباره پې مسه شتې که نه نو نه نشته بس اگر که په هغه ویښتو باندې مسه کړې چې کوم یې وغورځول خو دا د شریعت حکم دی چې ستا لاس چې په ویښتو راښکلی شو نو دا بالکل د ویښتو منځ ته ورسېده نو د سر مسه فرض ده څلورم نمبر دواړه خپې وینځل نو خپو کې هم دا مسله ده چې دا یو خپه په قرآن کریم ثابته ده خو دا پته نه لګي چې خی ده او که ګسه ده نو بیا د علماء اتفاق شوی دی چې پته نه لګي نو دواړه فرض دي دقه رنګې مونځ کې په دې مونځ کې دا یو سجده ګورې فرض ده دا بله سجده واجبه ده خو پته نه لګیږي چې دا کومه سجده ده اولنۍ ده او که دا دویم نمبر ده نو علماء اتفاق کړی چې دواړه فرض دي هسې نه چې دی پاتې شي نو دقه رنګې یو خپه پکې فرض ده او دا یو په بل دلیل ثابته ده نو علماء اتفاق کړی دی دا پته نه لګي چې کوم په قرآن ښی خپه ده او که ګسه خپه ثابته ده نو دواړه فرض دي د خپو اینځلو او د عامو اندامونو اینځلو کې فرق دا دی چې د خپو استعمال چونکې ډېري اکثر خلک په ځمکه باندې رواني نو خپې ډېرې ګنده کېږي نو چې سړی مخ وینځي نو درې کرتو نه به سیوا کوي نه که لاسونه وینځي نو د دریو کرتو نه به سیوا کوي نه خو خپو کې دا د دریو کرتو شرط نشته تر څو پورې چې ستا ښه یقین نه راغلی چې زما خپې صفا شوي نو نه به پرېږدې ځکه خپې اکثر ډېر ګنده کېږي نو مخ وینځل د دریو کرتو نه سیوا ناروا دي دې ته اسراف وایي لاسونه انځل د دریو کرتو نه سیوا ناروا دي دې ته اسراف وایي خو په خپو انځلو کې اسراف نشته چې ستا یقین راغی چې بس پاکې شوې نو ټیک ده او یو خبره ده بعضې خلکو ته د شک بیماري پیښی نو هغه چې مخ درې کرته وینځي نو زړه کې شک یاره ویلې کوم ځای به وچي نو هغې ته علما مسوس وایي یا مسوس ورته وایي نو هغه دپاره بیا روا دي چې هغه پې خپل شک ختم کړي او عام چې د چا شک بیماری نه الله دې مونږ او تاسو ته بچ کړي دا یو مستقل شیطان دی هغې ته ولهان وایي چې سړی چاراندام ته راځي که نه نو دې سبیل سره ناست دي هغه ولهان نو چې څوک چاراندام ته کینی نو هغه ورشي او په دماغ ورته کینی او په سترګو نو دله په چاراندام کې شکونه پیدا کوي او یو شیطان دی هغه چې دی نو موس کې سړي له شکونه پیدا کوي د هغه خنزب نوم دی چې ته په مونځو درېږې نو بس ستا زړه ته خپل خړتم دن نه کي نو داسې خبرې درته یادوي چې سلام واړه بیا د هغې تصور هم نه کوي نو که یو سړی مسوسو وسوسه بیماری ورته پیښه وه نو هغه دپاره روا دي خو عام سړی به داسې نه کوي نو مخ وینځل د دریو کرتو نه سیوا ناروا دي لاسونه وینځل د دریو کرتو نه سیوا ناروا دي خو خپو کې اجازت دی ځکه د خپو استعمال ډیري نو لہذا د خپو وینځل پکار دي لاسونه چې وینځي نو بر نه به وینځي او که لاندې نه نو مسله دا ده چې د ګوتو نه اوبه اوبه راچي چې داسې په سنګله وځي دغه رنګې خپو کې هم دا مسله ده چې خپې وینځئ نو د ګوتو د طرف نه به یې وینځئ نو لاندې به اوبه تویږي دا مسله ده
درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا